چا د مال دولت د پیسو تمه مه کوه. کم سړي کې چې تمه یې که نه په کم مولا کې او په کم طالب کې نو ده کې څه دی دا تمه د مخلوق نوم چې کوم دی د مولا دپاره یو شرک دی پوهېږي او د طالب العلم دپاره چې ده کې تمه ده تمې ماده پکې تمه به صرف د الله نه کوي که د تمه د مخلوق د دره پرې کړه نو بادشاهي دې مبارک شه که ګدایي. کم علم چې انسان ته استغنا ونه ښیي د مخلوق نه او د ده تعلق الله سره قایم نه کړي نو علم کې راه حق نه نماید جهالت است. و هغه علم چې هغه تا ته د الله په طرف باندې لارو نه ښیي که نه او تا الله سره متعلق نه کړي دا جهالت دی دا علم نه دی. شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب وایي چې تمې مه کوه د خلکو سره من حطام الدنیا د څیزونو د دنیا چې د خلکو نه د دنیا د څیزونو تمه ده فلا ترجع اطواءهم تا د امید مه کوه چې کوم دی نو د هغه ورکړو د دې علی طریق الهدیه په طریقې د هدایاو باندې ډالو باندې چې ماله به خلک څه راکوي ډالۍ راکوي تحفې به راکوي به زه به ملا شم او دا تحفې به راخلاصي دا تمه مه کوه. او زکات یا ماله زکات راکوي چې علم انسان ته استغنا ونه ښیي او دې چې کوم دی مستغني نشي د خلکو نه فیما عندهم مستغني نشو نو دا څنګه علم دی دا هسې تش پټکې دی او تسبیح دی او چوغه قبه او جبه ده او هسې بناوټ دی او تصنع سره علم نه دی دلته کې د علم بویم نشته پوهېږي چې د ده نظر د بل په جیب باندې دی او د بل په بینک بیلنس باندې دی او د بل په زکاتونو خیراتونو دی که غریب چې ته پر دغه څه شی به د وخت ټټکي او بډې لګوتې وړي دی وي که ماله سره راکوي پوهېږي اړی وختنېږي تمه کې درې ټکي دي او درې واړه څه دي بې ټکي. مفتي صاحب وایي حفظه الله وي شاپور شیخ صاحب وایي یو ځلې هغه ډېر مستغني سړی و شاپور شیخ رحمه الله او نواب خپله بادشاه و خان و خو وایي هغه به هېڅ تمه نه کوله خو هغه وایي چې یو ملګری مې راغلی و د بهر نه سعودي نه وي ټلیفون یې وکړه چې ستا خوا ته درځمه وایي زما لږې هسې تېر شو لکه تمه مې دی نه وه خو ویړه کې مې هسې تېر شو چې دی به کېدای شي تا له به سره راوړي دا ویړه کې به تېر شو. چې راغی نو یو خو تشتورخان ناغی وي بیا چې ته نو وي ما داسې یو چوغا چولې وړې د مزېداره جمع و وي ما ته وایي چې شیخ صاحب دا چوغه ډېره مزېداره ده ما نه راکړې بس ما زه روغ کړی وي ما ورته وایي چې دا زه ګناهګار یم زما په زړه کې څه دي زما زړه کې دا تېر شوي چې دی به ما له سره څه به راوړي ځان سره به راوړي. بیا وي شاپور شیخ صاحب وایي چې تمه کې درې ټکي دي او درې واړه بې ټکي د تمې ځای همیشه صحیح خالي تمې به نه کوي تمې به بس د مضمون لرې کړي واغسې به د خپل رور نه به تمه نه کوي وایي چې دی به ماله سره کړي او یا به زه چې کوم دی نو د ده په پیسو څه کې مجبون تېرومه او یا به زه ما سره دا چل کړي او ماله به دا کړي او دا کړي په پلانکې به راله مدرسه جوړوي او پلانکې به راله جومات جوړوي او دا شنه باغونه خلک ښیي طالبانو ته مولانو ته پوهېږي خو چې بیا کله چې کوم دی کار شروع کړي نو بیا اشته بشته او هېڅ نشته نو بس د دې وخت نه تمه مه کوه په الله اعتماد کوه چې په الله د اعتمادي پوهېږي او الله سره تعلق جوړ شي نو انسان په محبت د الله کې کله کله دې حد تم رسي چې د ده په زړه کې څه تېرېږي الله والا ورکوي پوهېږي د ده په زړه کې څه تېرېږي الله والا ورکوي نو خپل تعلق الله سره قایمول دا پیر صاحب دی که نه شیخ عبدالقادر جیلاني پیراني پیر دی دی هغه خبرې کوي چې دا د استغنا نه ډکې خبرې دي دا په ځان کې راوستل پکار دي دا دین کې چې بدعات پیدا کېږي دا هم د دې تمې د وجې نه او دا د متشابهاتو نه چې استدلال کېږي دا هم د دې تمې د وجې نه دا مبتدعین مولیان او دا خلک چې دي دا چې مناظرې کوي دا دې ته پیسې میلاوېږي په دې باندې باقاعده که نور څوک نه ورکوي دا خپل تنظیمونه ورکوي پوهېږي ګاډۍ والا اخېستي څوکیدار یې ورته درولي دا تانو ملا بني د زوره بس هغه به نه ورځي په دې به نه پوهېږي چې ابراهیم څه دی منصرف دی که غیر منصرف دی عن مسلم ابن ابراهیم من به وي او هغه پسې به دوه کسه چا د ټوپک به نیولي پوهېږي دا نور څه چل نه دی دا صرف د دقې لپاره چې دا ټوپک مارې ورکړي دي دا ګاډي ورکړي دي او ځای په ځای باندې استقبال دی او پیسې دي باقاعده د میاشتې ولا پیسې ورکوي تنظیمونه خبره کوم دا پلانکې دی دا برک دی دا سور دی دا شین دی دا ژړ دی دا ټول دقه خلک دی دا صرف د پیسو لپاره چې کوم دی نو حق سره څه کېږي جنګېږي کنې نور ښه په دې باندې پوه دي چې دا څه دی حق دی او استدلال بالمتشابهات کی دا ځکه پیراني پیر صاحب دا خبره کوي